یو خدا چې د شریعت حکم دی په دې کې چې دین خپل ویښته لر کول نوکان لر کول ټیک نه دي. نبی علیہ السلام منع کړی ده بس چې چا د قربانۍ اراده وي. محدثین به کې یو وجه دا هم ذکر کوي چې دا ورځې اصل کې ډېرې بهترینې ورځې دي او په دې کې الله رب العزت انسان ته بخښنه کوي. نو دا ویښته دا نوکان دام د انسان د بدن یو جز دی، نو دا ملر کوي ځکه دې ته هم الله رب العزت بخښنه وکړي، دا د بدن جز دی. بل دا حکم چې دی نو دا یو استحبابي حکم دی، یعنی مسنون حکم دی. لرکول خو پکار نه دي، خو یو انسان ویښتان داسې حالت ته رسېدلي دي نوکان چې هغه د کراهت حالت ته رسېدلي دومره غټ شوي دي چې هغې سره اوس مونځ نه کېږي، نو بیا دغه انسان لا اغوستل پکار دي، ځکه په حرامو کې مبتلا کېږي، نو دغه انسان لا اغوستل پکار دي. بل یو اغوستل خو نه دي پکار، مثال په طور عام حالات دي، کراهت حالت ته نه دي رسېدلي، نو بیا هم چې دی نو اغوستل د انسان له مسنون طریقه دا ده چې دا ویښته به نه اخلي. نبي علیه السلام منع کړې ده. خو بالفرض یو انسان غلطۍ کې واغوستل، نوکان یې واغوستل یا یې خپل ویښتان واغوستل، په دې مسله ځان پوه کوي چې دی په خپل ځای باندې په دې باندې ګناهګار شو، خو لیکن قرباني په دې باندې نه خرابېږي، قرباني په دې باندې نه خرابېږي، په دې عمل ګناهګار دی ښې ونه کړل، خو لیکن قرباني پې د ده نه خرابېږي. دا خبره ځکه کوم ځکه چې مونږ او تاسو نن سبا دا فتوې لږې ډېرې شوي دي، نو د دې د وجې وایم چې په بعض دې عمل باندې چې دی نو قرباني نه خرابېږي.